پالتو تنګول او پالتو کالونه کوي او بس صرف واده او صرف واده. هر څوک وایي واده کومه واده کومه، دا واده داسې اسان دی چې دوی به په هوا باندې وي. هغه یو موبایل مې هغه مکمل خین شو راته، بند شو راته او نه چارج هلي او نه کولاویږي اوس. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ته دغه بې وسه بې کسه بې څوکه زنانه راځي. مقصد او مرام یې دغه وي چې دغه شانتې هغه خلکه شتمن خلکه چې چا په مخ د دنیا آباده ده، الله سره هر وخت په تجارت کې وي او وایي چې دا پیسې په څه ځای ولګي. زه یو خبره کوم، خو د دې مسافرو پیسې ټیک ټاک ولګېدې. د دې پښتونخوا کې بیا زموږ ریاست ته هم ضرورت نشته او هېڅ چا ته ضرورت نشته، دومره پیسې رالېږي. او د هغې زه یو ژوندی مثال یم چې ما دلته 15 کوره جوړ کړي دي، 15 مدرسې دي، دغه شانتې 7 جوماتونه دي، په زرګو زنانو ته مې سلایي مشینونه ورکړي دي، په سوونو ماشومانو تعلیمونه، یتیمخانه چلوم. دا ټول سیسټم دا زه ګواه یم چې یاره په یربو روپۍ خو ما ته دې خلکو رالیږلي دي او دا ما دغه شانتې لګولي دي. منځ کې پکې لږ هډل رالل، یو پروپیګنډا یو سازش جوړ شو او کم قسم خلکو او موږ هغې ته وکتل، خو موږ خښ ته ونه کتل، موږ د خښ ملګرتیا ونه کړله. د هغې زه یو ژوندی مثال در کومه چې دغه خلکه دې ته نه ګوري چې سپي درنه غوږ وتښتو او غوږ ته موږ وګورو، نه موږ منډه وخو. موږ ویل دا پلانکې چې کومه خبره کوي علب خان شیرپو پسې نه دا به ټیک کوي. خو دا خو د چېرته زنانو نه تپوس وکړه، زه خو پې نمبر یې کوم. دا څلور نیم کاله شو که نه، 4 نیم کاله چې ماله څومره جینکې زنانه دا رالې، نو ما خو پې نمبر یې ورکړي دی. هغوی سره لږې خبرې کوي. علب خان شیرپو کم سوچ والا دی، کم ویژن والا دی. زما ور یاد ساتئ چې زه په 2010 کې څه وم، نن هم زه هغه یم. زما په اساسو کې یا زما په انکم کې، بلکې هغه ټیم کې مالدار وم. 2 پیرې مې چا دکان وسوځو، په کور مې پکې ډزې وشولې، په ګاډي مې ډزې وشولې، ډېرې سختې را باندې تېرې شوې. خو سوشل ورک دا زما یو بیل کار دی. صحافت چې کوم دی، په ریاست تنقید زما بیل کار دی، سماجي رابطې زما بیل کار دی، سیاست چې کوم دی بیل دی. دا جست د الله د رضا لپاره. اوس یو زنانه زما در ته راشي او ویډیو کوي، نو زه خو شړلی خو نه شم که نه، ما پسې راځي، زه چا پسې نه ځم. او ما سره هغه وسایل نشته چې زه ګاډي کې تیل واچوم. ګینې په دې پښتونخوا کې به ډومبې ما ته خلک ټیلیفون کوي او چې زه کله ور نه شم نو بیا به بل چا له ځي. دا واضحه خبره ده. او په 2013 کې زموږ 19 لکه فالوور وو. دا نن چې غټ غټ پیجونه ویني، دا ټول دې کې زیاتره دا ما سره پاتې دي، ما سره شاګردۍ کړي دي، ما له راغلي دي، زما پینز وو، ما سره مینه وه. اوس هم د دا نه چې زه د چا خلاف یم. نو زه هم په دې سوشل میډیا باندې ښه میسیج خور کې مینه خوره کې او د نفرت له ورکې لته وې د ویوز او د لایک او د شیرینګ د دې دپاره د بل په بېعزتۍ کې خپل عزت مه وینئ. ویوز او لایک دا موږ له څه نه راکوي، ځان له آخرت ښه کې. ښه د دې خلکو له چې پیسه راشي نو هغه پیسه ټیک ټاک ونه رسي. نو خو چېرې دا پیسه لګېدله ټیک ټاک رسېدله، خاص د رشتو په نوم باندې زنانه باندې مسافر لوټ کی دوکه کی. زمونږ په دغه کې لالچ نشته. ها چې سبا یو سړی ما ته وایي چې او تاله خو موږ پکې دونه پیسې درکړې وې. ډېر خلک وایي زه یاره پتی یم او زه کروړپتی یم او زما غټې غټې بنګلې دي او دا دي او به زه واده وکړم. زه ورته وایم ای صاحبه دې ټیم کې یو بوجۍ وړرولېږه، نو ما ته پته ولګي چې ته څومره حساس یې او څومره احساس دې تا کې چې دا زنانه خو دې ویډیو ته راله دې له زه د یو بوجۍ وړو پیسې ورولېږم. نو بیا هغه زه زنانه سره خبرې کوم چې را پلانکي دا پیسې رالېږلي دي، دا پیغام هم رالېږلی دی. نو دا بیا د خوښې خبره ده. ته به کښېنې، تا به خوښ کي، ته به یې خوښه کي، هلې دا رشتې کېږي که نه. نو په رشتو باندې تاسو ولې نه پوهېږئ؟ تاسو په کلي علاقو کې رشتې نه دي کړې، د رشتو څه طریقه کار وي؟ ګرانو کتونکو مدد ورسره کوئ. ایغ په نیغه په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی، زموږ پې د زیپیس اکاونټ نمبر دی، په یوټیوب باندې د دوی نمبر دی. دوی ته چې کوم دی د یوټیوب په هغه نمبر باندې چټ ورلېږئ چې علب خان له مې دونه پیسې ورلېږلي دي ورشه راویلتې. نو یو کس مدد کوي، دې ته ما مخکې میلو چې 48 پرې تنګۍ همدغه شانتې شوي وو که نه؟ او جی پالتو تنګول او پالتو کالونه کوي او بس صرف واده او صرف واده. هر څوک وایي واده کومه واده کومه، دا واده داسې اسان دی چې دوی به په هوا باندې وکړي. ته چې دې ویډیو ته راغلې نو واده له راغلې وې؟ نه جی زه چې دې کیمرې ته مخامخ ناسته یم، دا زه خپلې مجبورۍ نه ناسته، ځکه چې ما ته یو ماشومه را په غاړه ده او کله د یو کره یم او کله د بل کره یم، مونږ څوک نه ساتي. ما ویل چې ما سره زمونږ د هرونه مدد وکړي، مونږ ځان له لږ څه وکړو.
خو یو څو وروڼه راله پیسې رالېږلي دي هغوی ته دعا کوم او دا پالتو تنګول چې چا کړي دي که نه دوی ته مې دړنه دونه خیري وتې دي هسې تنګول او هسې ګډې وډې خبرې څومره کالز برته راغلي ډېر ښه راغلي د شمارلو نه دي موبایل یې پکې خراب کړ هسې څومره پیسې به راغلي بس لږې راغلي دي زه تاسو ته اوس څه ووایم د کیمرې په مخ کې اوس به خلک وخاندي چې لکه ویډیو مې کړې ده ما ویل چې زما پکې دونه څه وشي چې زما خپل کور شي او زه دا ماشومه چې زه دې له سم مستقبل جوړ کړم دا خلک دروغ وایي څوک وایي 20,000 مې ورلېږلي څوک وایي 13,000 مې ورلېږلي څوک وایي 50,000 مې ورلېږلي نه چا راله نه 50,000 رالېږلي دي نه 60,000 رالېږلي بس یو څو وروڼه راله رالېږلي دي صرف 14,000 روپۍ ورته راغلي ښه دا یاد ساتئ دې سره هېڅ امداد نه شوي او 4 ورځې دې ته کالز رالل نو ګرانو کتونکو امداد له راغلې ده ضرورتمنده ده خلک څه وایي چې دلته راشه هلته راشه او چې څو کالونه را سره راته پکې وشي ویل موږ سره میلو شه موږ تا له پیسې راوړو او تا سره مدد کوو موږ ورته ویل یم تاسو مې ورته یادولی یم دوی هلته لاړ شه دوی له ورکړي دوی به یې ماله راکړي نه وایي تا سره میلاویږو غلطې خبرې کوي او میکونو والا خو هم رابطې کوي چې ویډیو کو دا کو دا څوک دغه والا راته میډیا والا راته رینګ وکړو موږ دله ویډیو کوو موږ دله ویډیو کوو نه موږ داسې هر چاله نه ځو دلته رالو چې څوک راسه مدد کوي نو ستاسو په دې ویډیو کې به هم راسه کوي او چې نو مور پلار د څه سوي دی کې خو بیا هم د رنګ کالز راځي تنګول کوي بیا معاشره پیغور هم ورکوي نو هغې خلکو ته څه وایي بس زه خو چې دلته راغلم زه ډېرې خپلې مجبورۍ نه راغلی یم او خلک چې یو ګوته ځان ته یو ګوته بل ته نه وي نو دا څلوری ځان ته راځي او چې او بل لکه ډېر داسې غریبانانې زنانه دي که نه چې هغه میډیا ته راتګ غواړي ډېر خلک داسې دي چې هغه مدد کول غواړي دا پیغور نه دی دا ځان ته دغه کړي نو زه خو یم چې د الله نه پټېږي د انسانانو نه موږ خبرې ولې پټو بس دا خلک نه پوهېږي خلکو په غریبۍ پسې خندا کوي بس خلکو غریبۍ ته وایي چې بس مونږ دله پیغور ورکوو او مونږ د پسې خنداګانې کوو د هغې د وجې بیا د کیمرې ته نه راځي او چې داسې خنداګانې په مونږ پسې مې شوي دي خو زه بیا هم دا خبرو په باوجود زه خپلې غریبۍ او بېوسۍ په منډو کړو هم زه دلته رالم ډېر خلک وایي چې ته پې نمبر نه ورکړې یا نمبر ورکړه نو په دې حالاتو کې به پې چېرته زنانه نمبر ورکړي نه چې ما پې ورکړی دی زه پې ډېره زیاته ستومانه یم او چې دومره تنګول دي چې دومره تنګول دي او بس داسې پالتو کالونه راته راځي ګرانو کتونکو دا زنانه داسې ډېرې خبرې دي چې د کور خبرې دي هغه بار نه کېږي دې ټایم کې دا قرضدار یم ده او دې ته ډېرې زیاتې مسلې دي دا و چې زه پلار هم مدد وکړم نو خو تاسو مدد کول غواړئ ګرانو کتونکو یو ورور دی دوبۍ نه 10,000 روپۍ رالېږلي یو سعودي ورور دی الله پاک دې د هغې عزت وکړي چې هغه ما له 15,000 مخکې هم رالېږلې وې د هغه مردان بلې زنانه لپاره 3,000 روپۍ دې له دې خوراکۍ له رالېږلي دي ښه بل لندن نه جواد روډ چې کوم دی 75,000 روپۍ د یو خوراکۍ پیسې دي د هغې د خوراکۍ پیسې دي هغه 5 بچو له 20,000 یې وله بل رالېږلي هغه 5 بچو لپاره زه د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوم عبدالله روډ چې کوم دی 2,000 روپۍ رالېږلي دي چا له یې رالېږلي دي هغه 4 ماشومان چې 3 جنکۍ دي یو زوی دی نو هغې له یې رالېږلي دي زه یم چې د الله نه پټېږي د انسان نه پټوم بل مې دا دی چې زه تاسو څنګه مطمئن کړم چې دا زنانه ګورئ ګرانو کتونکو تاسو مدد کول غواړئ امداد کول غواړئ خو د ډېرو زنانو عزتونه لوټ شو هغه په دوکو باندې روغ واړلی شي پیسې ورته وښیي هغې خو مجبوري وي چې دې پسې باس پرېږدي هلته یې بېعزتي وشي او بیا ترې وتښتي په بټخیله کې مې یو زنانه له ویډیو کړې وه 6,00,000 روپۍ ورله رالې 6,00,000 او په دې دوران کې بس هغې چا سره نکاح وتړله زه یې خبر نه کړم هغه چې چا نکاح تړلې هغه د هغې هغه د امداد 6,00,000 روپو ته غلو او هغه 6,00,000 روپۍ ته نه د موټر په بانه ووهلې او سړی تښتېدلی دی اوس هلته کیس اچولی شوی دی په هغې کې چې کوم دی نو هم زه شرمېږم په بټخیله کې ښه داسې ډېر واقعات دي هغه موږ ذکر کوو نه خو نور په دې معاشره کې کم خلک چې ردې بدې وایي یا ګډې وډې وایي یا دا کم قسم کمنټس کوي زه د پرونه داسې لګیا یم چې یو ویډیو ما کړې ده او څه د 1,000 کمنټس پرې راغلي دي او په هغې کنځلې راغلي او ویډیو باندې چې څوک کنځلې کوي د هغوی په حق کې ده خو چې یو سړی په پښتو نه پوهېږي یا یو سړی خپل بغض یې دومره ساتلی وي چې ایوب خان شیرپو به زه څنګه بدنام کړم او د ده دفتر ته دا زنانه ولې ځي خلک ورپسې ګرځي او ما پسې ګرځي زه نه ځم ما سره وسایل نشته
یعنې خو داسې قسمه ویډیوګانې تاسو غواړئ که نه د زنانو د جینکو زه به در ورځې چې کوم دی دله یو شمېر کوم خو ټینشن دی زما هغه خپل موبایل چې و ذاتي موبایل مې و هغه خو لاړ هغه هم د ګډوډۍ ښکار شه دویم نمبر چېرته پیدا کړي هغه هم دی خو د کیمرامین نمبر مې په هغې هم دغه شانتې کارونه کېږي مدد وکړې دا مدد له راغلې ده الله سره ښه کول دي الله سره تجارت کول دي هغه ورته دوا کوه دا پیسې چې کوم دی نو هغه 10,000 روپۍ یو دي او هغه 3,000 روپۍ چې کوم ملګري رالېږلي دي هغه ته دوا کوه ولې نه که خوله م نه یړم ورته خامخا دوا کوي دې ته م کوي او یو څو کسان مونږ له نوره چې رالېږلي هغوی ته م زه دوا کوم او نور چې تنګول کوي نو بس بس دوی ته دړنه خیري وځي بس زما ورته دا خبره ده چې بس زما د اړه نظر مه وباسئ ما ته فالتو کالونه دې نه کوي چې مدد نه کول غواړي بلکې صرف د دې نه نه ګرانو کتونکو نمبر ما ته خلک وي نمبر یې راکړه نمبر یې راکړه خو یو موبایل دی ورسره غریبه زنانه د هغه موبایل ګډ وډ شو هغه نمبر دی هغه یې بلاک نو لکه بل نمبر یې د کوم ځای نه درکړم په یوټیوب ته ځئ په یوټیوب باندې تاسو ته میلاویږي نمبر ټایپ یې کوئ چې څه ټایم یم کولو کو موډ یې ټیکو تاسو به ورسره خبرې وکړئ په خپله ورسره امداد وکړئ او موږ سره کوئ نو په دې زموږ زیپیس اکاونټ هم دی او خپل اکاونټ هم دی مننه همدغه شانتې به ورکړئ